آسان الفاظو کې به هم یارانو ساتي د هغې نه مال وخورئ پیسې ترې وخورئ بیا هغه پرېږدئ بدلې کوي نو بیا دغسې حادثې خو د دې د وجې مخې ته راځي. نه جی داسې څه خبره خو نشته خو دوستان کم چې د یارانو خو به ورته نه وایي خو زموږ دوستان ملګري ځکه چې زه کم ماشوم د کور نه 18-19-20 سال په عمر کې روزي نو هغه به ځان له سپورټ ګوري که نه. ستا به تقریبا څومره عمر یې؟ پته نه لګي نو اندازتن 19-20 وایي. 19-20 شاه ولی الله میر صاحب ته راشه که نه دا ملګری چې کوم دی دله دعوت نه ورکوې چې دی خو لا کم عمره دی چې یاره د دې ماحول لرې پاتې شه. بس ټولو دعوت ورکوم په ټولو د خدای خپل رحم وکړي. تاسو ګوري د دې ټولو او جی دا واقعه څنګه مخې ته راغلی وه؟ نو دغه واقع خو داسې د پروګرام له تللی و د مټي سایډ ته بیا د پروګرام د شپې کړی بیا د واپس راتلو بیا زموږ دا چې شاګرد و دی هغه د تاج چوک د مین بازار سره تاج چوک دی هغه کې بس دغه چوک کې بس دوګاړې بدلولې د ډزې شوي دي بس دا په خپله کېدلی و هغه بل په ځای باندې دغه شوی د پروګرام نه راتلل پروګرام نه واپس ژوند مو څنګه دی؟ بس ژوند خو ډېر سختۍ سره او ډېر خفګانونو سره تېرېږي. زیاتر خلک وایي دا خوشحاله کورنۍ دا دی به خوشحاله دی به روپۍ ګټي مینس کې زموږ د زړونو نه څوک نه دی خبر چې زموږ دا زندګي څنګه تېرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وی نه شاه ولی الله امیر صاحب راته سارے کالو کو وی راشي جی سوات ته په منګوره کې یو خواجه سره ظلم شوی دی بې ګناه قتل کړی شوی د هغې اواز اوچت کړئ راللو جی منګوره کې ولاړ یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. شاه ولی الله امیر صاحب څنګه یې ښه؟ خیر دی جی الحمدلله. تاسو ښه جی؟ ډېره مننه. تاسو رالی الله خوشحاله ساته کامیاب ساته چې د دې بېڅوکو خلکو د دې پرتو خلکو چې ټولو خلکو غورځولي دي په مړوني هم خلک نه قبلوي تاسو رالی د دعا آواز اوچتوئ نو الله یې تاسو د دې اجر په دنیا آخرت راکړي. مننه جی. کتونکو دا شاته چې کوم ناست دي دا د هغه ملګري وو د دوی سره په دغه یو بالاخانه کې به هغه زندګي تېروله. نن نشته په دوی کې دوی سره خبرې اترې کوو دا حادثه څنګه مخې ته راله څنګه قتل کړو راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه یې طبیعت هم ښه دی؟ خیر دی شکر د الله پاک ټیک ټاک. ستاسو دا ملګری دا څه واقعه مخې ته راغلې وه؟ نو دا خو یو حادثه وه که نه اور چا سره د هغه ریلیشن و ملګرتیا وه ملګرتیا کې داسې خبره جوړه شوې وه. ملګرتیا کې یې مړ کړو. د څومره عمر و د خواجه سره؟ دغه 19 سال به و. 19 سال. څه نام یې و جي؟ د هغه اسامه عرف مهنور. عرف مهنور. مهنور یې د دې دنیا نوم و؟ او جی د دې دنیا نوم کوم چې موږ له معاشرې راکړو. او دا د کوم ځای اوسېدونکی و جي؟ دا فرام کراچي. فرام کراچي. جی. دلته سوات کې تاسو سره پاتې کېدو؟ او جی زموږ ملګرو سره پاتې کېده ډېر ښه انسان او بې ضرره غونته کو. د څومره وخت نه تاسو سره و؟ یو 15 کاله به کېږي. 15 کاله. دا حادثه چې کله راله دوی سره څوک و؟ او زموږ یو ملګری دی هغه جوبل شوی دا د ناستې هغه ورسره و. او ورسره او چې دا د دوست ساتلی و؟ نو ساتلی خو ته نشي ویلی زه فرینډ چې ریلیشنشپ وي د چا سره که نه الرډي چې ټرانسجنډر د کور نه روځي نو ځان له یو سهاره ګوري که نه دغه شانته هغې ورور مو ملګری مو هر قسم رشته وه ورسره که نه. از یو تپوس کوم تاسو چې کله د کوره راوځي او دې طرف ته راشي که نه لکه همیشه د کار نه به نفرت کو د انسان نه به نفرت نه کو دا کوم کار چې ستاسو دی دا ښه نه دی دنیا دې ته په ښه نظر نه ګوري دا خو صحیح خبره ده که نه. مثال تاسو آسان الفاظو کې به هم یارانو ساتي د هغې نه مال وخورئ پیسې ترې وخورئ بیا هغه پرېږدئ بدلې کوي نو بیا دغسې حادثې خو د دې د وجې مخې ته راځي. نه جی داسې څه خبره خو نشته خو دوستان کم چې د یارانو خو به ورته نه وایي خو زموږ دوستان ملګري ځکه چې زه کم ماشوم د کور نه 18-19-20 سال په عمر کې روزي نو هغه به ځان له سپورټ ګوري که نه نو هغه د دوست په شکل کې ځان له ملګري ګوري چې د دې نورو خلکو د دې نورو لکه کم معاشرې له چې هغه ته دغه راځي مشکلات راځي نو د هغې نه به چې دغه خبرې نور به دغه کې اړو څه خبره نشته. مننه جی. دا هم د هغې ملګری تاسو هم ملګري وایي جي؟ او جی. ستاسو څه نامه ده؟ زما ډایمنډ نامه ده او زه د سوات اوسېدونکی یم. د سوات اوسېدونکی. تاسو به یو ځای پاتې کېدلې؟
او هغه چې وفات شو نو څو درد شته تاسو ته او ډیر زیات خفه یې ورپسې ستا به تقریبا څومره عمر وي پته نه لګي نو اندازتاً 19-20 وای 19-20 شاه ولی الله میر صاحب ته راشه که نه دا ملګری چې کوم دی دله دعوت نه ورکوې چې دی خو لا کم عمره دی چې یاره د دې ماحول لرې پاتې شه بس ټولو دعوت ورکوم په ټولو د خدای خپل رحم وکړي او ټولو ته د خدای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پټکي په سر کې وختي راته دی وي ماته وایي تا ته ګورم وایي جلس کېږم وایي ولې الله دې ستا په شان امام زندګي بدله کړي زندګي جوړ کړي ټول دا غواړي خو بس څه به کې دا حالات دي الله دې د دې زندګۍ نه وباسي او خدای دې ورته خپل معرفت خپل محبت نصیب کړي او زیدو خو سې روزې م لګوي دا ماشاءالله دا چې کوم بایي دی او چې کومه د دې سوات مشهور دا ټول سوات والے پیژني شګفته د ده په دې ځای کې تراوح ختمونه هم کېږي د دینو مې زده کوي ماشاءالله شپږ کلمې منځونه عملونه او رو راوځي د خیره د الله په لاره کې به ځي ماشاءالله مننه د امیر صاحب چې تاسو له دعوت درکې ستا عمر هم کم دی ولې د دې ماحول نه ځان نه سیټ کړې نو بس کوس مې دا پیور پرېږدو خو معاشره نه پرېږدي معاشره دې نه پرېږدي مننه کتونکو دا د دوی ګورو دی دا چې کوم ناست دی دوی سره به هم خبرې اترې کوو موږ د رویې نه نفرت کولی شو د کردار نه نفرت کولی شو خو د انسان نه نفرت نشو کولی د چا هم خوښه نه جي چې زما بچی د خواجه سرا جوړ شي بیا د دې خلکو زندګو ته کوګورو نو مور پلار ته هم نفرت کوي معاشره ته هم نفرت کوي دنیا دوی ته ډېر په بد نظر ګوري د دوی زندگی همیشه په تکلیفاتو کې څه وخت مخکې به په میډیا مونږ کتل د دوی نه ویښته به یې ترې کټ کړل د هغې نه پس مخنیوی ونه شو جي اوس قتلونه شروع شو سر عام دا خلک قتل کړی شي تپوس ونه کړی شي د دوی ځکه چې د یو انسان نه مور او پلار نفرت کوي رور ته نفرت کوي معاشره ته نفرت کوي نو د هغې مخنیوی به څوک کوي او د هغې په سر به الله څوک ایږدي او هغې له به انصاف څوک ورکوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو ګورئ د دې ټولو او جی دا واقعه څنګه مخې ته راغلی وه نو دغه واقع خو داسې د دوی پروګرام له تللی و د مټي سایډ ته بیا د پروګرام د شپې کړی بیا د واپس راتلو بیا زموږ یو دا چې شاګرد و د هغه د تاج چوک د مین بازار سره تاج چوک دی هغه کې بس دغه چوک کې بس دوګاړې بدلولې د ډزې شوي دي بس دا په خپله کېدلی و هغه بل په ځای باندې دغه شوی د پروګرام نه راتلل پروګرام نه واپس راغلی تاسو اف آی آر کړی په دې کې او جی په اف آی آر کړی قسم ګیر شوی دی کسې ګیر کړی او دی جی ګیر دی او کس حوالات کې دی اوس او هغه حوالات کې دی خو بس بېګا موږ لاړو تاڼۍ ته نو هغه کس موږ ته یم ته هغه کس وښایي نو لاندې کمره کې په بیډ کې خولی پروت و دغه نو لکه تاسو موږ دغه وایو که نه چې لکه دا اوس غریب سړی وی نو دی به الټه ځوړند و دغه به اوس داسې دغه دی هغه خولی بیډ کې هغه سړی پروت وي که نه چې کم سړي کې څه زوري هغه مجرم چې کوم دی نه هغه لاندې په کمره کې په بیډ کې پروت او جی یعنې هلته حوالات کې نه د خپل کور کې ناست دی کور کې لکه داسې دی لکه په خپل کور کې چې پروت دي ښه ښکلې بلوزونه یې اچولي خو دغه لکه څنګه چې بهر په کور کې خلک انساني بالکل کتونکو دوی چې کومه خبره کې دا حقیقت دی څو ورځې مخکې سایبر کریم زه اوچت کړی وم الن کې زه د یو عقیدې جنګ کوم جي خلکو ته دغه خیمه چې دا څومره دي دا پیران نه دي مداریان دي په دغه کیس کې په ما دومره تشدد کړو چې زما غاښ یې مات کړی زما ګناه څه وه چې زه د حق اواز چوتومه دلته په 302 کې یو مجرم په حوالات کې دی په بیډ کې پروت دی جي دغه خلک بیا چې جیل ته لاړ شي نو دا د جیل شهزادګان جي دا مجرمان نه دي ځکه چې دلته انصاف نشته په پاکستان کې یو د مرغۍ پی نه ملاویږي چې دلته هر یو شی ملاویږي دا د کم ځای نه راځي څوک یې کوي بیا که دلته د غریب بچی جیل ته لاړ شي نو جیل د غریب دپاره دی د سرمایهداره سړي دپاره نه دی څنګه چې دی ورور وي چې هغه په حوالات کې په بیډ کې پروت و جي ځکه چې هغه میلمستیا وله کړې وه دعوت دپاره یې بوتلې حوالات یو څو ورځې هله ګوله وي واپس په ضمانت روځي بله ورځ له بیا یو خواجه سرا قتل کړی شي بیا به دوی روځي احتجاجونه به وکړي بیا به معامله ختم شي ځکه پاکستان دی چلیږي به د نور ملګرو سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه تاسو خیر دی ستاسو څه نامه ده شګفتا خپل نوم هم څه دی جاوید جی جی څنګه یې ښه خیر دی شکر ملګری درنه لاړو ته دې کار نه مو په زړه کې څه نفرت پیدا شو که نو نفرت خو ټول نفرت دی نفرت خو ټول دی د
د کار نه هم او د بار تلو نه هم او که بار لاړ شو عوام هم نو لکه چېرته لاړ شو ژوند مو څنګه دی؟ بس ژوند خو ډېر سختۍ سره او ډېر خفګانونو سره تېرېږي. زیاتره خلک وایي دا خوشحاله کورنۍ ده او دوی به خوشحاله دوی به روپۍ ګټي. مینځ کې زموږ د زړونو نه څوک نه دی خبر چې زموږ دا زندګي څنګه تېرېږي. هسې که موږ هم په میډیا وګورو پروګرامونه یې ګډاګانې خوشحالیانې لوټونه یې شیندلی کېږي نو دغه حقیقت دی؟ نو په لوټونو او په روپو خوشحالي خو نشته دی. نشته دی. نشته. څه احساسات دي تاسو ته؟ تکلیفات څه دي تاسو ته؟ نو تکلیفات دا دي چې لکه نن مانور مړه شوه، کور والا د هغې نه انکاري شو، معاشرې خلک لکه نن په مانور پسې به چې مازدیګر شو ماښام به شو نو د هغې به پسې به 15 لکه زیات نه دا 4-5 کسان به خامخا د هغې اشنا وو. نن چې مانور مړه شوه داسې کس نه دی راغلی چې مانور پسې لاس اوچت کړی دی. چې لاس اوچت کړی دغه چې وخت کولاوه نو ګاګ به راتللو، ملګري راتللو چې لاړه نو بس خبره ختمه. چې لاړو چا یې هم تپوس ونه کړو. او مور او پلار یې راغلي وو؟ نه مور پلار سره بله موږ رابطه کړې وه خو هغې وی چې بس نه یې راوړو دغلته یې داسې ښخ کې او دغه د مرګ نه پس هم مور پلار نه قبلولو؟ نه. دا ستاسو زندگی ده؟ بس دا زموږ زندگی ده او ورځ ته ورځ دا ظلم زیاتې روان دی. نو الله دې په تاسو رحم وکړي. د دې ملګري هم خپه خوږ ده دی ورسره په موقع و چې کله دا حادثه راغله دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې دي؟ ښه خیر دی جی، تاسو ښه؟ تاسو خو په موقع وې او جی، او تاسو به حالات هم کتلي، یو ملګری درنه لاړو تاسو بچ شوئ. دا واقع څنګه مخې ته راله؟ بس چاته خو علم نه وي خو بس واقعه داسې راله اچانک خپل ملګري او قاتل جوړ شو، یو خپل ملګري. د نورو خلقو ته به موږ څه ووایو، نور خلک خو هسې موږ ته سپک ګوري او دا په مایک باندې دا چغې او دا په هسپتال کې چغې او د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. ډېرې چغې مې ووهلې، ډېر انصاف مې وغوښتو خو ما ته پته ده دونه که نه چې دا دنیا ټوله دا اوس چې دا اخري وخت دا ټول بس پزول دی. خورو له لړ شو الله هم دې زر بوځي، بس محفوظ به یو. د ژوند نه تنګ یې؟ د ژوند نه ډېر زیات تنګ یو، خو په دیره کې یو، په الخانه کې یو نو هم تنګ یو، چې بار ځو هم تنګ یو، چې پروګرامونو له راځو دې خبره چې شونډه سره وه او لیډیز کپړې په غاړه وې او په میدان ګډېده نو دومره عاشقان وو. اوس په دې اخري ورځو کې خو دونه ډېر جوړ شوي وو چې ما وې کېدی شي چې ته ما وروسته پرېږدي موږ ټول او ته مخکې شي. ما به ورته وي ما نور ته یم، ته به ما شاته پرېږدې او ته به مخکې ځې. نو ما ته څه پته وه چې دا به دومره مخکې ځي چې ښکته خورو له به کوزېږي. ملګری و ملګری چې لاړ شي بیا د دیرې ملګری نو درد خو یې په زړه کې احساسات یي، ارمانونه یي. دا ملګری هم ستاسو د دیرې دی؟ او جی. څه ویل حکومت نه څه غوښتنه کوئ؟ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د انصاف میلاو شي، د مانور کم دغه چې دی نو هغه دې ونیولی شي، قاتل چې کم دی او هغه ته دې پوره سزا میلاو شي چې سبا لپاره داسې نور څوک نه راپاسي چې داسې ظلم زیاتې نه کوي، ځکه چې مانور سره ډېر زیاتې شوی دی، ډېر په بې دردۍ قتل کړې ده. موږ انصاف غواړو. بلکل کتونکو که مونږ وګورو په دې معاشره کې دا بې ضرره قوم دی جی. دوی اکثر موږ پښتانه دوی بوزو په خوشحالو کې که چېرې موږ دوی بونه ځو نو دوی په خپله د چا کور ته نه ځي چې ورشي او ګډا ورته وکړي، نه چاته لاس ورچي. که دا معاشره خراب هم د جي نو زما او ستا د وجې خرابه ده، زما او ستا په بچو کې یو بدعمله پیدا شي. بیا اکثر مورې پردې پې ساتي د پلار نه پټوي، بچی د نیمو شپو کور ته راځي خبر نی د ځان نه چې دی چېرته تللی و، هغې جي د شپې د نیمو شپو پورې بالخانو کې ناست چې د دغه ځایونو خوندونه والي رنګینۍ جي دلته. بیا د دې خلکو زندګیانې زمونږ د وجو نه خرابې شي. اوله کې به تشدد کېدو جي، مرګونو ته خبره واوړېدله. موږ له پکار دي چې د انسان د کار نه نفرت وکړو جي، خو د انسان نه نه، ځکه دا هم د چا بچي دي، دوی مور او پلار لري، دوی هم د دې معاشرې یوه حصه ده، دوی هم ژوند کول غواړي جي، دوی هم په زړه کې بلا ارمانونه لري. حکومت له پکار دي چې دغه ظلم مخنیوی وکړي او دوی ته انصاف ورکړي. دغه ملزم چې کوم په حوالات کې دی نو جي دا میلمه نه دی چې تاسو دغلته په بیډ کې کېنولی دی، په د ریمانډ والی چې سبا
بل کس راپورته نشي او داسې خدای مکه شګفتا یا دا بل مرګره دغسې د دوی د منځه لاړ نشي. ډېر ملګري به الزامات لګوي چې شهید خان تللی او په بالخانه کې ناست دی. نن د خواجه سرا واس چوتی جي نو زه د انسان نه نفرت نه کوم، د کردار نه نفرت کوم. د دوی یو سابقه خواجه سرا او شاه ولی الله امیر صاحب کم چې په تبلیغ کې دی او الله والا یو نوې زندگی ورکړې ده. دوی له راځي په دې خواري کې اگر اترنګو کو جي وي راشي ظلم شوی دی، خواجه سرا بې ګناه قتل کړی شو جي. او په دغه خواجه سرا یقینا نو که زه خفه په دې مډیر دی د کراچۍ نه راوستی و، د کوم ظالم چې قتل کوم ده راوستی و د کراچۍ نه و دلته ساتلی و. بیا چې کله هغه د ماحول ته راووتلو کم عمره و. ستاسو سره څومره وخت تېر کړی؟ 4-5 کاله تېر 4-5 کاله. بیا چې د ماحول ته راغلی نو پابندیانې به یې پرې لګولې چې د خلکو سره تعلق مه ساته. پابندیانو خو به پرې ډېرې لګولې. پابندیانې به یې پرې لګولې. زه افسوس کوم دام د چا بچی دی چې تا د کراچۍ د سر نه یو کس راوستو سوات ته او بیا دی دلته وساتو چې بیا کله هغه دې ماحول ته راووتو د هغه هم یو زړه تا به پابندیانې لګولې او بیا دې قتل کړو بې ګناه. او بیا دلته دا بدقسمت او بدبخته خلک دی جي مور و پلار هم ترې نفرت کوي، معاشره هم ترې کوي، هر انسان د دې خلکو نه نفرت کوي ځکه چې دا خواجه سرا دی. هغه مور پلار په مړینې هغه قبول نه کړو چې ځکه خواجه سرا و وخت یې داسې تېر کړی و، بدقسمت و بدبخت و. همدلته دې ملګرو دفن کړو، اف آی آر هم دوی وکړې، خو دوی تمه لري د حکومت وخت نه دوی سره د منصاف وکړی شي. اخر دا خلک به ځي چېرته ځي؟ دوی خو په زوره د چا په ښادۍ نه ورځي چې بس ورشي او ګډا شروع کي. خو ما او تا یې راولو کو معاشره خرابه ده، خو زما او ستا د وجې خرابه ده. که ما او تا دوی یو نوم علي والله دوی ژبې هم لږې ګرانې دي، موږ له نه راځي. کوم نوم تاسو اخیستلو هغه اشنا چې ساتئ؟ ماړه. دا ماړه څه ته وایي؟ ماړه خو بس دغه یو ښه ملګری لکه داسې د خپل دغه دپاره لکه څنګه چې زموږ دی سهاره وي. لکه ګوره موږ چې د کوره راوځو که نه نو موږ اک یوازې یو ناپوهه یو، نو موږ داسې یو سهاره خپل رانیسو یا ګروشي د ډېرو خو پکې ماړهانان نشته که نه، نو ټول خو یو شان نه د لاس 15 واړه ګوتې یو شان نه وي. په ماړهانانو کې موږ ورته ماړخ نه وایو، دوست ورته وایو. دا تاسو د پښتنو یو ماړخ نوم جوړ کړی دی. بل چې هغه حکومت هغه بل پاس کړو د هغې نه هم د خلکو لنډه جوړه کړه چې هلک هلک به واده. نو په اسلام ملک کې دا چېرته جایز دی؟ صرف دقې دپاره بل پاس شو چې لکه دې ته د انصاف ملو شي. نو کم دی؟ چې بالکل ماړخ دی که نه. که تاسو د دوی ماړخ جوړېږئ نو ستاسو خواله به دی چې د دوی زندګي بدله کړي، د دې تورو تیارو نه یې لرې کوي جي. دا په تورو تیارو کې دي. دوی له نوې زندګي ورکوي، د دې معاشرې نه لرې کوي، نوی ژوند پې شروع کوي. د دې دپاره ماړخ مه جوړېږئ چې راپاس شي او دوی هغې دنیا ته بوځئ جي. دغه ښه کار نه دی. د حکومت وخت نه اپیل کوم، خواست کوم چې دوی ته د انصاف ورکړی شي او دغه کم مجرم چې په حوالات کې ناست دی د مېلمستیا بنده کوي جي په د ریمانډ والی دوی ته انصاف ورکړي. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکوي. د الله په امان.